په دې بزرګانو کې یو عالم تیر شوی دی، یو لوی محدث دی، عبدالله ابن مبارک رحمه الله. دا لوی محدث لوی فقیه تیر شوی دی. ته د پلار مبارک دا د یو گورنر سره په باغ کې نوکر و باغبان و، د هغه باغ به یې ساتودله. یو ورځ د دې گورنر میلمانه رالو، ده ورته وی ځئ چې لاړ شو، زما باغ دی، هلته به ډوډۍ مو خورو، میوې به مو خورو، زما باغ به وینو، چکر به وګلګو. دا عرب اوس هم دا عادت دی، ځان له په دې باغونو کې او په دې ساراونو کې ځایونه رخ کړي، څوک ورته استراحه وایي، څوک ورته څوک وایي، څوک ورته څه وایي، دا نومونه یې ورته رخ کړي. بهرحال ځان له ځي هغې ته چې میلمانه یې راشي، ځان له پکې ټیم تېروي. نو د دې ګورنر باغ و، دې میلمنو ته وایي ځئ چې لاړ شو دې باغ ته، هلته به ډوډۍ وخورو او په دې باغ کې به وګرځو. هغې ورته وایي ټیک ده. دا میلمانه چې کله د دې باغ ته به وستل په لاره ورته لګیا دي، یاره زما باغ دی او ډېره ښایسته خوږه میوه کوي، ډېر ښکلي انارونه کوي، هغې نه به انارونه وخورو. خو د ټول نه لویه خبره ده که نه چې په باغ کې را سره کم نوکر دی، باغبان دی، هغه ډېر ایمانداره سړی دی، ډېر ایمانداره نوکر را باندې پېښ شوی دی، ډېر ایمانداره مزدور را باندې پېښ شوی، ډېر ښه سړی دی. دا صفتونه ورله کوي. لاړو بهرحال باغ ته چې ورسېدل، ډوډۍ تیاره شوه، ډوډۍ وخوړله. چې ډوډۍ وخوړله نو دې باغبان ته وایي مبارک ته، وایي مبارکه د انارو لږې ښکلې دانې روشو کوه چې دا میلمانه یې وخوري، په دې ډوډۍ پسې دا میوه وخوري، انار ترې راوړه تازه تازه. هغه ورته وایي ټیک ده. دی لاړ په باغ کې ګرځېده یو ښایسته دانه پکې وکتله، راوی شو کوله راوړه. چې دلته کې ګورنر هغه دانه ماته کړله او میلمنو ته یې ورکړه، چې هغې وڅکله، تروه وه، تروه وه. دی خو ملامته شو. اول حق د بچی په مور او پلار باندې دا دی چې دله به حلاله روزي پیدا کوي، د حرامو نه به خپل بچی ساتي. دا د بچی حق دی په پلار باندې چې دا پلار به دې بچی له حلاله روزي پیدا کوي او د حرامو نه به یې ساتي. ځکه د کم بچی تربیت، د کم بچی پالنه چې په حلال روزي باندې وشوله، الله تبارک وتعالی د ده نه د دنیا او د آخرت ډېر لوی کار اخلي. او د کم بچی چې خصمانه د هغه پالنه په حرامو باندې وشوله، نو دا بچی به د مور د پاره هم د سر درد وي، د پلار د پاره به هم د سر درد وي، او د تمام معاشرې د پاره به د سر درد وي. ځکه حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کم غوښې او هډوکي چې په حرامو باندې جوړ شي، دغې غوښې او هډوکو له اور د جهنم بیا بهتر دی. نو تا چې د خپل بچو غوښې په حرامو رخ کړي دي، تا د خپلو بچو هډوکي په حرامو باندې رخ کړي دي، د هغه په بدن کې چې کومه وینه د هغه د حرامو ده، د هغه په بدن باندې چې کومې غوښې انبار دي دا د حرامو دي، د هغه د بدن چې کوم هډوکي دي دا د حرامو نه رخ شوي دي. چېرته به دا ستا بچی ستا دپاره د راحت او د سکون ذریعه وګرځي؟ دا سوال نه پیدا کېږي چې دا سکون او د راحت ذریعه وګرځي. نو د بچی دپاره اول حق په مور او پلار باندې دا دی چې حلاله روزي به ورله ورکوي، حلاله روزي. په دې بزرګانو کې یو عالم تیر شوی دی، یو لوی محدث دی، عبدالله ابن مبارک رحمه الله. دا لوی محدث لوی فقیه تیر شوی دی. ته د پلار مبارک دا د یو گورنر سره په باغ کې نوکر و باغبان و، د هغه باغ به یې ساتودله. یو ورځ د دې گورنر میلمانه رالو، ده ورته وی ځئ چې لاړ شو، زما باغ دی، هلته به ډوډۍ مو خورو، میوې به مو خورو، زما باغ به وینو، چکر به وګلګو. دا عرب اوس هم دا عادت دی، ځان له په دې باغونو کې او په دې ساراونو کې ځایونه رخ کړي، څوک ورته استراحه وایي، څوک ورته څوک وایي، څوک ورته څه وایي، دا نومونه یې ورته رخ کړي. بهرحال ځان له ځي هغې ته چې میلمانه یې راشي، ځان له پکې ټیم تېروي. نو د دې ګورنر هم
باغ و د میلمنو ته وې ځای چې لاړ شو د باغ ته هلته به ډوډۍ وخورو په دې باغ کې به وګرځو هغې ورته وایي ټیک ده دا میلمانه چې کله د دې باغ ته به وستل په لاره ورته لګیا دی یاره زما باغ دی او ډېره ښایسته خوږه میوه کوي ډېر ښکلي انارونه کوي هغې نه به انارونه وخورو خو د ټول نه لویه خبره ده که نه چې په باغ کې را سره کم نوکر دی باغبان دی هغه ډېر ایمانداره سړی دی ډېر ایمانداره نوکر را باندې پېښ شوی دی ډېر ایمانداره مزدور را باندې پېښ شوی ډېر ښه سړی دی دا صفتونه ورله کوي لاړو به هر حال باغ ته چې ورسېدل ډوډۍ تیاره شوه ډوډۍ وخوړله چې ډوډۍ وخوړله نو د باغبان ته وایي مبارک ته وایي مبارکه د انارو لږې ښکلې دانې روشو کوه چې دا میلمانه یې وخوري په دې ډوډۍ پسې دا میوه وخوري انار ترې راوړه تازه تازه هغه ورته وایي ټیک ده دی لاړ په باغ کې ګرځېده یو ښایسته دانې پکې وکتله راوی شو کوله راوړه چې دلته کې ګورنر هغه دانه ماته کړله او میلمنو ته یې ورکړه چې هغې وڅکله تروه وه دی خو ملامته شو اوس ته میلمه ته خرابه میوه کېدې که نه خو سړی ملامته شي که نه دی ملامته شو مړه دارې څنګه انار راوړی دا خو تریو دی ښکلی انار ترې راوړه د ورته وي ټیک ده صحیح ده ګرځېده په باغ کې بله یو ښایسته دانې راوشو کوله راوړله چې راوړله هغه یې ماته کړه چې هغه یې خولې ته ور واچوله هغه هم تروه ده اوس ګورنر ملامت هم شو غوسه هم شو چې د ده خو ما دوی ته په لاره ډېر صفتونه کول چې دا ډېر ایمانداره سړی دی او ډېر داسې سړی دی او هغه چې موږ یې میوه راوړي نو خرابه یې راوړي نو هغه ورته ویې زه درته وایم چې ښکلې میوه راوشو کوه ته چې راوړې نو ترې راوړې بله دانه راوشو کوه چې بله دانه یې راوړه چې هغه یې ماته کړه هغه هم تروه وه بس د ګورنر پاره وختله صحیح شو ځکه چې ملامته شو چې دا د عزت جنازه خو دې راله میلمنو د خو دې په شرمونو وشرمولم بې عزته دې کړمه ما ستا څومره صفتونه کړي غصه شو ورته وی په ټوله لار مې د خپلو میلمنو ته ستا صفتونه کولو او زه خبر نه وم چې ته د 2 پیسو سړی هم نه ته ماله انار راوړي او هغه تریو راوړي ستا په باغ کې دومره موده وشوله او تا ته دا پته هم نه ده لګېدلې چې خوږه دانه کمه ده او تروه دانه کمه ده د کم بوټي میوې خوږې دي او د کم بوټي پکې تروي دي تا په دې باغ کې دومره موده کار وکړو تا ته پکې لا دا پته هم ده لګېدلې چې زما میلمه راځي چې تا ته پکې د بوټي پته چې د دې بوټي دانې خوږې دي چې هغوی له هغه راشوکئ تا ته دا پته هم نه ده لګېدلې مبارک ورته وویل وی حضرت زه تا د باغ نوکر مقرر کړم خو د بوټو د سنبالولو دپاره زه نوکر یمه زه بوټي سنبالومه د بوټو خاختراشي کومه د بوټو ویښونه برابرومه بوټو ته اوبه ورکومه ټوله ورځ په دې بوټو خصمانه کوم په دې باندې ګرځمه زه د دې نوکر یمه زه د دې نوکر نه یم چې زه د بوټو نه دانې راشو کوم او خورم چې کومه خوږه ده او کومه تروه ده وی ولې تا د دې بوټو نه سکه نه ده کړې وی نه ما ته یو اوسه پورې د دې نه ما دانه هم نه ده راشو کولی ما د دې نه دانه سکلې نه ده نو ما ته به څه پته لګي چې کوم بوټی خوږ دی او کوم تریو دی ما د بوټو خصمانه کړې ده زه د دې نوکر یم او د دانو مالک خو ته یې نو چې تا راته نه دي ویلي نو زه څنګه وخورم دانه او ګورنر خو خوشحاله شو زه د عزت جنازه خو دې رالیستلې وه خو عزت خو مې بیا په حال شو ما وی چې ډېر ایمانداره سړی دی خبره خو رښتیا شوله وی تا د دې نه دانه نه ده سکلې نه ما ترې نه ده سکلې ما ته پته نشته دی چې دا څنګه دي ځکه دانې ستا دي او د بوټو سنبالول زما دي الله دې داسې ایمانداري په مونږ کې پیدا کړي نن سبا ته په خپل باغ باندې نوکر ولګوه که نه وایي لکه د مالټو دا باغ راله ساته ستا کره به کور دومره کریټونه نه چې څومره به د هغه کره په کور کې پراته وي هغه خو پرېږده د هغه چې څومره خپل خپلوان دی هر یو ته تروړه لېږلي چې زه د مالټو په باغ کې نوکر یم دا تروړه مې دې تا له درولېږله داسې ده که داسې نه ده ته په باغ باندې نوکر مقرر کړه که نه یا خپل کار روزګار له چې ته یو نوکر ونیسه نو تاله به دې دومره نه راوړي چې څومره ته هغه ځان له کور ته چلی دا ایمانداري نه ده ښه ایمانداري دا ده دا
بهر حال عبد الله دا گورنر خو پوه شو چې دا سړی دومره ایماندار سړی دی نو دا خو د باغ د نوکرۍ نه دی دا دومره ایماندار سړی دی نو په ده باندې به زه باغونه ساتمه دا خو چېرته ځان له راوسته غواړي دا خو ډېر د کار سړی دی وینا یې ورته وکړه وي د نن نه بعد ته په باغ کې نوکري مه کوه د باغ نه مې ته کټ کړلی مبارک ویرېدو چې یاره ګوره چې ګورنر رانه خفه شو د نوکرۍ نه یې ویستلمه کو د نوکرۍ نه یې کټ کړمه کو وی نه که نه ته به په باغ کې نوکري نه کوې ته به زما بنګلې ته راشي هلته به زما سره نوکري کوې ته به زما سره زما په دیره کې ناست ته خو ډېر امانتدار سړی یې ته هلته راځه بهرحال مبارک د باغ نه بوستو خپل دیرې ته هلته به یې د میلمنو خدمت کو یو ځل دا ګورنر داسې په دې چمن کې ناست دی او خفه ناست دی سوچونه کوي دا مبارک ولا راغی وی حضرت زه د ډېرو ورځو نه تا اینم چې ته په سوچونو کې خفه ناست دی څه فکرونو کې کوې نو صرف دا درته وایم چې یاره تا سره څه فکر دی څه ټینشن دی که ما ته ووایې زه پکې څه تاله مشوره درکولی شم د ډېرو ورځو نه زه تا په سوچونو او فکرونو کې اینم ګورنر ورته مبارک او بالکل زه په یو سوچ کې یم په یو فکر کې یم وی څو وی تا ته پته ده چې زما یوه لور د نور اولاد مې نشته دی صرف یوه لور مې ده نور مې اولاد نشته ده که یوه لور الله را کړې ده او هغه پیغله شوې ده اوس د هغې د رشتو دپاره خلک پیغامونه رالیږي نو چې څومره مالدار خلک دی او څومره بادشاهان دي ټولو د خپلو شهزادګانو دپاره رشتې رالیږلي دي یو وی مال راکا بل وی مال راکا نو زما خو دغه یو لور د په دې سوچ کې ما چې یاره ورې کم نو چې وروسته ژوند به بیا څنګه تېرېږي او ډېر شی رښتې دي نو چې کم شهزاده لی ورکمه د کم بادشاه زوی لی ورکم په دې سوچونو کې مار ټیم ځکه چې دغه یوه لور مې ده او یقینا د لور رشته کول آسان کار نه دی دا ګران کار دی ښه هسې نه چې هلته ورته څوک پیغور ورکړي چېرته هسې نه چې هلته بیا زه کنځلی شم هلته داسې نه چې بیا زما خاندان کنځلی شي دا ټولې خبرې مخې ته موجودې که نه هسې نه چې هلته بیا زما د لور ژوند خرابي نو نه به خلاصېږي او نه به ژوند تېرېږي نو دغه یوه لور مې ده او د هغې په رشتې کې بس هر ټیم فکرمن یم نو ده ورته وایم ما ته اجازت شته چې زه پکې صرف مشوره درکړم ستاسو د کور خبره ده خو ما ته اجازت شته زه پکې یو خبره وکړم هغه ورته وی مبارکه بالکل ته پکې راته مشوره راکولی شي وی کو د نبی علیه صلات وسلام یو حدیث مبارک باندې د عمل وکړو نو دا مسله ډېره اسانه ده وی څو وی نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې دینداره رشته غوره کړه دینداره رشته کو زوی دی هم رشته ورته کوي نو دینداره جینۍ ورله ګوره او که لور ورکوي هم نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې کوم ځای کې دینداره هلک درته میلاو شو هغه لور ورکه نو بس نبی علیه السلام معیار ښودلی دی که نه چې دیندار هلک ته ګوره اوس د کومو شهزادګانو رشتې چې راغلي ته په هغې کې نظر وچلوه چې په هغې کې کوم دینداره دی هغه له دې لور ورکه که د نبی علیه السلام په دغې حدیث ته عمل وکړه ستا ټینشن به ختم شي ویره دا خو دې راته ښکلې خبره وکړه دا خو دې راته ښه خبره وکړه کور ته لاړو ښځې ته وی ښځې وی زمونږ د لور دپاره خو ډېرې رشتې راغلي دي که نه وی او وی ما مې بار د خپل نوکر سره مشوره وکړه خو هغه ماته ډېره ښکلې خبره وکړه وی څو وی هغه راته وی چې په دې رشتو کې چې کومه نیکعمله رشته ده کم هلک نیکعملی مال ته مه ګوره جایداد ته مه ګوره د پلار بادشاهۍ ته مه ګوره خو دې هلک ته وګوره چې کوم هلک پکې نیکعمله و هغه له لور ورکه نو زمونږ دپاره خو ډېر شی رشتې راغلي دي راځئ چې دې رشتو کې وګورو چې کوم هلک نیکعمله دی چې هغه له دا رشته ورکو نو ښځې ورته وي یاره دا خو له ډېر شی دا خو ډېره ښه مشوره درکړې ده دا خو ډېره ښکلې مشوره درکړې ده راځه چې دې رشتو کې وګورو که نه چې کوم هلک پکې نیکعمله دی کوم هلک پکې نیکعمله دی دا ګورنر دې ښځې ته وایي یاره ښځې نیکعمل هلک لی ورکوو که نه وی او نیکعمل هلک لی ورکوو چې هلک نیکعمل خیر دی بیا زه خپله خبره وکړم وی او وکړه ما ته خو دې مبارک نه بل هلک نیکعمله نه ښکاري زمونږ دا نوکر نه دی
دا کوم چې موږ سره کار کوي دا زموږ مزدور چې دی دا مبارک ته دنه خو ما ته بل نیکمل هلک نه ښکاري د ښځو طبیعت خو یې داسې که نه ښځه یې په غوسه شوه وي دا څه وي دا زموږ چې کوم نوکر دی ته به خپل لور هغه له ورکوي نیک وګوره خو په دې شهزادګانو کې وګوره بادشاهانو چې کومې رشتې رالېږلې په دې کې نیک عمله وګوره نو اوس به ته د ګورنر لور ده او دا به ته د خپل نوکر له ورکوي کوم هلک چې ستا خدمتونه کوي وی دا خو دې راته ووي که نه چې نیک عمله هلک له ورکوي دا خو دې راته ووي که نه وی او وی چې نیک عمله له ورکوو نو ما ته د مبارک په شانتې نیک عمل هلک بلو نه ښکاري بس چې تا ووي نیک عمله له ورکوو نو مبارک نیک هلک دی اوس یې زه مال ته نه ګورم اگر چې زما مزدور دی خو زه ولې لورو ورکوم ګورنر زورور و ښه په ښځه باندې څه و زورور و که نه که په ښځه کمزوری وي هغې به ته وایي زه ته خو یې ورکړه ستا لور ده یوازې ټیک ده خو نه خو ګورنر زورور و په ښځه باندې وي تا ووي چې نیک عمل له ورکوو نو بس ما ته د خپل مزدور نه بل نیک عمل هلک نه ښکاري خو بس د خپلې لور نه به صرف تپوس کومه لور یې روغوښته ای بچیا تا ته پته ده ستا په رشتې پسې ډېر خلک راځي او زه یوه فیصله هم نشم کولی چې چا له دې ورکمه خو لورې ما یو فیصله کړې ده ما وایي چې زه به د نیک عمل هلک له ورکوم ځکه نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې رشته کوي بچي ته نو نیک عمله رشته وکړه نو ما ته د خپل مزدور دا مبارک ډېر نیک عمله ښکاري نو زه غواړم چې ستا رشته د ده سره وکړم لورې ورته ویل وی پلاره چې څنګه تا فیصله وکړه هغه شانتې ما ته منظور ده څنګه فیصله تا وکړه ما ته څه ده منظور ده ګورنر راغی مبارک ته وی مبارکه وی هو وی تا وی چې دا لور دې نیک عمل هلک ته ورکړه د نبي علیه السلام حدیث مبارک دی وی او جي ما خو مشوره درکړې وه بس مبارک ته شه زه خپله لور تاله درکوم زه لور تاله درکوم حضرت زه ستا مزدور یما ته زما مالک یې ستا لور د ناز او په نعمتونو کې لویه شوې ده هغه به د یو مزدور سره ژوند څنګه کوي زه ستا د لور رشته نشم قبلولی دا زما د ساتنې نه ده وی کوم ما خوشحالول غواړې او زه ستا مالک یم نو زما لور ته به ته غاړه کېدې او زما لور خوشحاله ده په تا باندې خوشحاله ده وی جي کور مې نشته دی کور مې نشته دی دې له به زه ډوډۍ څنګه ورکوم بس کور درته هم زه نیسم او ډوډۍ به هم تاله درځي وی صحیح ده نکاح وشوله او واده هم وشو ځان له سیټ ته کور ونیو وي ستا سره په دې محل کې نه پاتې کېږم ځان له سیټ ته کور ونیو چې کور یې ونیو واده وشو د صرف خپلې ښځې له راغې دومره ورته وویلو وی زه چېرته ځمه او تاله به ډوډۍ رالیږمه خو تاله چې د پلار د کوره کوم ډوډۍ راځي هغه به ته نه خوري هغه به ته نه خوري پلار ته خو یې پته وه چې موږ خپل نوکر له لور ورکړې ده نو د کور نه ورپسې پخلی تلو وی خیر دی دا ډوډۍ د پلار کور کره واپس مه لیږه دلته چېرته غریبانانو له ورکوه هغوی ډېر خبروم خو ته به یې نه خورې تاله به ډوډۍ زه رالیږم ای صحیح ده او مبارک ووتو د ښځې سره لا یو ځای شوی نه دی ښه څنګه چې واده وشو د کوره ووتو وی ډوډۍ به زه رالیږم هغه به خوري د پلار د کوره چې تاله کومه ډوډۍ راځي هغې له به خوله نه ورړي هغه غریبانانو ته ورکوه وی ټیک ده دی ووتو بارې مزدوري شروع کړه مزدوري به یې کوله او روزانه به یې کور ته ښځې له ډوډۍ رالیږله وی زما ښځه زما خبره به منې خو زه تاله وچه رالیږم که لمده رالیږم هغه ډوډۍ به خوري خو د پلار د کور ډوډۍ به نه خوري بس ښځې هم تپوس نه کو خو د خاوند حکم دی جو نیک عمله جینۍ وه هغه شانتې کول 40 ورځې پس مبارک کور ته راغی ښه د واده نه 40 ورځې پس نو چې 40 ورځې پس راغی نو دا ښځه په جړا شوه مبارکه چې خوښه دې نه هم نو څه له دې کولمه زه خو تا لیدلی وما ستا په مخ کې باندې رالوی شوما زما پلار چې تاله درکولم نو ته خو مجبوره نه وې که نه تا به ورته ویلي چې زه یې نه کومه نو زه دې راوستې ما په خوشي کور کې دې کېنولی ما زما د واده شپه دې ما سره نده تېره کړې زما د کوره وتېږي نو ولې ماله دا تکلیفونه راکوي ولې ماله دا مصیبتونه راکوي چې ما سره کېنې نه
عبدالله ابن مبارک د سترګو نه اوښکې روانې د مبارک صاحب د سترګو نه اوښکې روانې شوې وی ښه مې خوښوي ما لیدلې او کتلې یې ډېره زیاته مې زړه ته نږدې یې ښه نو چې زړه ته دې نږدې وم نو تلی رانولې یې وی تلی درنه ځکه ومه چې ما ته پته ده ستا پلار ډېر نیک عمله انسان دی ډېر نیک انسان دی خو بیا هم د دې علاقې ګورنر پاتې شوی دی نو د ده په دې رزق کې به دومره چېرته د غریبانانو حق وي د ده په دې روزه کې به دومره چېرته د غریبانانو حصه وي هغه به حرامه وي نو ما وی که د هغه ډوډۍ ته خورې نو ستا دا ګېډه او ستا دا وینه د هغې حرامونه نه بچ کېږي نو ما ووی چې هغه ډوډۍ به ته نه خورې 40 ورځې به زما د حلاله روزي زما د حلاله ډوډۍ خوري چې زه په خپلو لاسونو وګټم چې کومه حرامه ډوډۍ ستا په ګېډه کې چې هغه درنه وځي ما تاله 40 ورځې د خپلو لاسو ډوډۍ راولېږله او تا وخوړله اوس دې خواله رالمه اوس به ما تا خپل شب زفاف منو کو د واده شپه به منو کو کېدای شي الله تبارک وتعالی د دې حلال روزې په برکت سره موږ له چېرته ښایسته نیک عمل اولاد راکړي د دې نه بعد تا سره میلاوېږم که مخکې در سره میلاو شوی وی نو ستا په جسم کې حرام نو بیا زما بچی نیک عمله نشو جوړېدی اوس د حلاله روزي وخوړله اوس به در سره میلاو شم کېدای شي الله تبارک وتعالی لره نیک عمله بچی راکړي بهرحال هغه کوم تعلق چې هغه قایم شو او الله تبارک وتعالی ورله د هغې نه یو بچی ورکو عبدالله نوم یې ورله کېښودو حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی ته په نومونو کې خوښ نوم چې دی عبدالله دی او عبدالرحمن دی کوم نوم دی عبدالله عبدالرحمن دا ښایسته نوم دی نو موږ ته خلک وایي مولي صاحب زما بچي دی نوم کېده موږ ورته وایو عبدالله ورله کېده که نه مولي صاحب مړه داسې د مشرانو نوم دی راته ووایي چېرته نوی سمارټ نوم راته ووایه نو موږ وایو دا نوی سمارټ نوم ته خوښ که او بیا یې ما ته ووایه زه به یې معنه وګورم د دې وجې نه زه د چا بچو له اوس نوم نه ږدم ښه زه د چا بچو له نوم نه ږدم ولې زه چې ورته نوم ووایم نو بل پکې نه نو زه هم ته ورله کېدو خو بیا ما ته ووایه چې معنه یې څه ده زه به یې درله معنه صرف وګورم نورې خوښ ته که ځکه چې زما هغه بیا ته نه ږدي نو ښه دا چې ته یې کېږدي معنه به ورله زه وګورم ټیک ده که ټیک نه ده یو په دې ګوګلو باندې د نومونو معنې مه ګورئ ښه صحیح شو په دغې باندې د نومونو معنې مه ګورئ دغه ګورئ هغه ځان له حساب هغه چې کوم معنی کوي نو هغه معنی د عربۍ سره هېڅ تعلق نه ساتي هلته معنی مه ګورئ د عالم نه تپوس کوئ بهرحال نو عبدالله نوم یې ورله کېښودو د رالویدو د پلار سره هم غم او د مور سره هم غم چې بچی رانه لوپر نه شي خو بهرحال د معاشري اثر داسې و چې عبدالله ډېر په ناروا وسر شو د کلي چې کوم لوپر هلکانو د هغوی سره یو ځای شو حتی در دې پورې چې دې حالت ته ورسېد چې د عبدالله نه شرابي جوړ شو د عبدالله ابن مبارک نه څه جوړ شو شرابي جوړ شو پلار به هر ټیم جړل چې الله ما د دې بچي دپاره څومره تکلیفونه برداشت کړي چې زما بچی نیک عمله شي الله هغه خو شرابي وختو مور به پسې په ساراونو کې په چغو جړل او شاته ورپسې ګرځېدله او روانه به پسې وه بچی ستا دپاره پلار ډېرې قربانۍ ورکړي دي بچی ستا پلار 40 ورځې پس زما خواله راغلی هو چې الله ما له نیک عمله بچی راکړي ستا د لاسه خو ما د واده شپه نه ولیدلې 40 ورځې پس زما له راغلی و د هغه سره دومره فکر و بچی تا نه شرابي جوړ شو کور ته راځه چغې به یې پسې والې جړا به یې کوله خو په عبدالله باندې اثر نه کو په هغه باندې اثر نه کو یو ورځې اوده دی او خوب اینی په خوب کې اینی چې په ونه باندې یو مرغۍ ناسته ده او هغه مرغۍ دا آیت په تیزه باندې وایي دی اوس خوب اینی هغه آیت څه دی الم یأنن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله اے د الله بندګانو په تاسو باندې اوس هم هغه وخت نه دی راغلی چې د الله ذکر ته ستاسو زړه نرم شي دا به په تاسو باندې کله راځي چې تاسو الله ته غاړه کېدئ تر کومې پورې به تاسو د الله نه غافله ګرځئ تر کومې پورې به تاسو الله جګړې باندې ګرځئ تر کومې پورې به تاسو د الله دشمنۍ ته مټې والي هغه وخت په تاسو نه دی راغلی چې زړونه خو نرم شي دی چې راپاڅېدو داسې ورپېدو ویرېد د شرابو په نشه کې و چېرې دا خو الله ماته وایي
دا خو الله ماته و چې عبدالله په تعالی دا وخت نه دی راغلی الله نه به کله شریږي کور ته راغی پلار ته وی پلاره زړه مې غواړي چې تجارت وکړم تجارت له زما له لږې پیسې پکار دي پلار یې ورته وی بچیا ما خو وی چې تا نه به د نبي علیه صلات وسلام د احادیثو لوی عالم جوړ شي خو ځه چې د احادیثو عالم درنه جوړ نه شو تجارت وکړه کم از کم دا شراب خو به پرېږدي د لوپرو ملګرو نه خو به لرې شي پیسې وله ورکړې دا واله او زه تجارت له لاړ شم تجارت له ووت دی لاړ ډېره موده تېره شوله پلار به م ګرځېده چې یاره زه بچی مې ورک شوی دی ځکه به پیدل سفر وي کلونه تېر شو دی کور ته رانغې د پلار یم تمه کتې شوي وه چې زه بچی مې چېرته لوپر او د تجارت په بانه وتی دی کار چېرته تللی دی چېرته یا به مړي د شرابو په نشه کې یا به ژوندی خو چېرته به ګرځي ډېر وخت تېر شو په دې کې کور ته اواز راغی وی عبدالله ابن مبارک د تجارت نه روان دی او ډېر اوښان د سامان ډک کړي او راغی پلار یې ورله په منډه بار ته ووتو چې ورغې ورغاړې وتو وی بابا تجارت مې کړی دی وی څومره وی دا څومره اوښان چې دي او دا سامانونه پینې دا ټول د تجارت سامان دی پلار یې ډېر خوشحاله شو چې زوی خو مې ډېر مال راوړه ډېر ګټه یې راوړه زه خیر دی چې عالم تی جوړ نه شو نو دوره شو چې د شرابیانو نه خلاص شو اوښان یې کور ته رادننه کړو چې اوښان یې کېنول که نه او پلار یې د اوښانو نه ترپالونه واړول نو چې څنګه ترپال واړو څه ګوري چې انډي د اوښانو د کتابونو ډک دي او هر کتاب د په خپل لاس باندې لیکلی هغه د نبي علیه السلام احادیث مبارکه دي دا ټول اوښان د احادیثو د کتابونو نه ډک دي او دا هغه احادیث دي چې د په خپل لاس باندې لیکلي دي پلار یې حیران شو بچیا او بابا چې ما وي زه تجارت له زما هغه دا تجارت دی زه تللی وما ما چې څومره جون ویستو ما د نبي علیه السلام احادیث مبارکه زده کړي دي زه ګرځېدلی ما سفر یې کړي دی او دا ټول احادیث ما په خپلو ګوتو باندې لیکلي دي الله د پلار هغه ارمان یې څه شو پوره شو عالم ته جوړ شو څه ورځې تېرې شي پلار یې ورته وایي مبارک وی عبدالله په دې تجارت کې خو به څه کمې نه وي او بابا لږ کمې پکې نور هم شته نورې پیسې وله ورکړې وی لاړ شو نور علم حاصل کا الله ته داسې عالم جوړ کو که نه چې په بخاري شریف کولو کې نو د عبدالله ابن مبارک نه احادیث مبارکه نقل دي چې احادیث بیانوي نو د عبدالله ابن مبارک صاحب نوم پکې راځي داسې د لوی مرتبه عالم او محدث ته نه جوړ شو د محدثینو امام ته نه الله جوړ کو د محدثینو امام دا ولې د هغې حلالې نوڼۍ برکت او د خبره مې درته در دې پورې کوله د بچې اول حق په پلار دا دی چې نوڼۍ دې ول حلاله ورکړي حلاله خپل بچې د حرامې نوڼۍ نه وساته هغې به دا بچې ستا د سر اوچتوالی ګرځي چې کله د بچې په حرامو لوی کړی سوال نه پیدا کېږي چې دا بچې ستا نوم اوچت کړي دا بچې به دې په شرمونو شرموي بیا د نه عالم او حافظ نشي جوړېدی ګورې یاد وساته داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان د سره کلک چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره مننه.